مولا حدیث تاسو خدمت کې عرض کوم مولا دی د موتر عباس خدای سره دوره لوی مقام او منزلت ده، دوره لوی رتبه خدای ورکړي ده. س قیامت ورځ بوي بهشت حساب کتاب وشي، ټول بهشت ته لاړ شي. بهشت کې د اولینو آخرینو شهداو څه کله مقامات او درجات تقسیمیږي، ابوالفضل العباس ته به هغه مقام شهداو کې ملاو شوی وي څه نه به اولینو ته هغه مقام ورکړی شوی وي، نه به اخرینو ته هغه مقام ورکړی شوی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و هغه مقام څه علمدار ته ملاو شي، دا مقام به و نبی ته څه شهادت درجه باندې فایز کوم انبیاوي، نه به و نبی ته، نه به و ولی ته دا مقام ملاو شوی. نه صرف امام دغزی پوری دوره جمله کې مخکې بل ټکی اوسې کې یغبطه بها جمیع الشهدا، ټول شهدا به د علمدار مقام څخه کله وکي رشک به وکي، رشک به وکي چې دا څومره عظیم مقام دی چې میړني ابوالفضل العباس ته ملاو شوی. وی دی وجه ما سوچ وکولو، تاسو به سوچ وکړئ چې څه واجه دی. تاسو بدایي زه بدایم چې دا مظلومیت د عباس وو، شهادت د عباس وو، قربانی د عباس وه، څه ذهن ته نه راځي. علمدار مجسمه د فضایلو د کمالاتو دی. وی دی ریزن زه درته ښیم، لږ بیا نن دا نقطه څه صرف ذهن کې واچوئ، خونې ته یوسئ، د ښکلنده هدیه درته ډېره دی. ایدی واجه دا دی قربان مشام، ایدی فلسفه دا دی، ایدی سر و راز دا دی، رمز دا دی. ابوالفضل العباس علمدار دا ټوله زندگی دی کربلا د پاره تیروله. سوچ مو دې خبرې دا میړني ابوالفضل العباس ټوله زندگی کربلا د پاره تیروله، ټول انتظار کربلا د پاره و. ابوالفضل العباس ته کوم شجاعت او شهامت ملاو شوی و هغه بې مثله بې نظیره و. مولای کائنات ته کوم شجاعت ملاو شوی و، شیر خدا بلای شي، کوم زور او طاقت الهی خدای ورکړی و، وراثت کې دا ټول زور او طاقت عباس ته ملاو شوی و. لکه څنګه مو بیان کوو حدیثو په مطابق علی اکبر علیه الصلاۃ والسلام شبیه پیغمبر و هر شي کې، خلقا و خلقا و منطقا، چاہے توی انداز لیده، توی نستای لیده، توی خبری لیده، توی انداز لیده، توی گفتار لیده، دا ټول پیغمبر و. اندیشان سره ابوالفضل العباس هر یو شای مولا علی پشان دی. دی حدا پوریا ما پڑھو کړي دي مولا علی بخپل لباس علمدار ته ورکولو چولی دي، مولا جامع بي چولی، مولا شهادت پورې علمدار 14 سال عمر و. اندازه خپل لګول چې 14 کالو کې علمدار هات کې ده چې خپل پلار لباس چولی شي. نو دا شجاعت مقام و عباس و زه د دې ریزن خیم چې دوره الوړ مقام ویلې، دوره بلند مقام خدای ویلې ورکړی دی. ایدی واجه دا دی چې کربلا کې ابوالفضل العباس زړه کې حسرت انداو، زړه کې ارمان انداو، زړه کې ارزو انداو چې زه کربلا کې اهل بیتونه دفاع وکم، زه جنگ وکم، زه د خپل شجاعت جوهر وخیم. دې شجاعت والا منزل ته لږ درسه مختصر غونډه خو یې څه عباس علمدار ارمان انداو، ارزوی انداو، حسرت انداو، چون که د مولا اطاعت مسئله وا، ای مولا اطاعت وجنه دا ارزو و حسرت کربلا کی نشو پرا. نا دوستو منه در سوالی ماسی تو جمله ایمو ماسی زړکی گانډه پوتی دی، گانډه مده سے زړکی پوتی دی قربان نشم. ابوالفضل العباس شجاعت تاسو ته توری چلولی کی بریخی، سوچ بده تاسو ته جنگ کولی کی بریخی، تاسو ته اوبو راوړلی کی بریخی، تاسو ته د عباس مظلومیت د علمدار پرې وړمندو کی بریخی. مولا امام سجاد یی چې موږ ته د ابوالفضل العباس اصلي شجاعت و مقام دغه صبر کې و دغه اطاعت کې بریخي.
یو سړی یو انسان یو فرزند معصوم دومره شجاع وي چې د شجاعت اعلی ترین مرتبه باندې فایز وي بیا مولا ته وایي بیا مولا ته ونهیي څه ویلې مه نه پرېږدې. خوشمنه ده خبرې بشیر اغا باندې خدای رحم وکړه، خدای درجات عالی وګرځوه. سوره قیمتي جمله یې ویلي دی چې ته عمر کې ابوالفضل العباس خپل ورور حسین ته ویلې ټکې نه و کړی. علمدار اصلي مظلومیت دغسې نه شروع دی. اصلا تاسو ژړا نه زه جار شم، تاسو عقیدت باندې زه قربان شم. تاسو ډېر عقیدتمند یو خدای شته. یوه زړه خبره درته وکړم، یوه زړه خبره زړه کې مې څه نیولي دي ته وایم، هغه دا دي قربان وشم څه کاشکې تاسو په ځای زه ناست وی ما په ځای دلتې بچو چا متم کولی ما اورېدلی، چا ذکیري کولی ما سر ویلی. محترم ته ماسې نه وي بتلي، ما اول جمله ادا کړې ده خو زه تاسو ته سلام کوم. زه علمدار دومره مظلوم و عزادار و ځکه دومره لوی مقام ورته میلاو شوی دی چې علمدار ځان څه د جنګ ارمان وړی دی. علمدار ځان څه د وړې بلبلې د وچو شنډو ارمان وړی دی. عزادار و ابوالفضل العباس چې تاسو ته بیان کوم فضیلت و مقام حوالې سره